بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. والله أصله إله. مولانا دي لفظ الله أصل سده ندیوی د لفظ الله اصل اغا الہون دے دا نکرہ حذف د همزه شو د الہون د همزه او د دین عوض راوړل شو الف او لام دواړه ته عوض راوړل شو. نو الہون کې حمزه کټ شو او الف لام ته عوض راوړل شو. نو چې راوړل شو بظاهر ده چې بس بیا لام په لام کې مدغم شو نو الله شو. الله پاسل کې سو الہون منکر الہون دا حمزه سی شو حذف شو. چې دا حمزه ته حذف شو نو د دې په عوض کې سی راوړل شو الف لام. نو چې راوړل شو بیا لام په لام کې مدغم شو نو څه نه جوړ شو الله. ولذلك د دې د وجنه خصوص کا ولذلك د دې د وجنه چې دا الف لام عوض د حمزه نه راغلي دي. نو قیل یا الله بالقطع قیل ویل شویر یا الله بالقطع بقطع سره یا الله یعنی دا حمزه پکشته یا الله یا الله دا سی ویل کی. نو دا یا الله دا سی ویل کیږي ځکه چې دا الف لام عوض د حمزه نه راغلي دي. چې دا غین راغلی وینو هغه حمزه خو اصلو نو د دې د وجنه هغه حمزه خو کښې دی معوضانو هو دا غین په عوض کې الف لام راغلی دي. نو یا الله کې خو بالقطع ویل کېږي یعنی دا ویل کېږي پکې د الله حمزه پکې لري کېږي هم نه او د مدار چې آلتین د تعریف هم نه جمع کېږي په یا الله کې ځکه دا الف لام د دې د حیثیت چونکې دا عوض د حمزه نه راغلی دی نو دا داسې دی لکه دا کلمې جز چې او حالت د تعریف چې نه نو جمع د آلتینو د تعریف هم نه راځي. جمع د آلتینو د چا هم نه راځي د تعریف نه راځي. نو یا الله ویلې کېږي بالقطع په حمزه قطعي سره چونکې پوه شوې که نه نو د الف لام عوض د حمزې نه راغلی نو چې کله عوض دی رانه د حمزه نه نو دا داسې شو چې لکه اصل کلمه اصلي شي اصل د کلمې شو او آلتین د تعریف هما نه جمع کیږي. آلتین د تعریف هما جمع کیږي که نه جمع کیږي نه جمع کیږي. یا الله بالقطع بالقطع خدا هر ځکه نه بس دې ځکه داسې ویل کېږي اسنه ځکه بیا داسې نه وي هغه لکه مثلا والله والله هلته نه وي خو والله کنه یا الله ویل کېږي کنه هلته خو والله ویل کېږي دا دې ځکه ګوره هر ځکه هم نه خو کوم ځکه دې یا الله الا انه مختص بالمعبود بالحق. مولانا دری لفظونه دي توجه کې ساتل. یو د الہون یو د الالہ او یو د الله. نو دا څو شو دا لفظ الله مختص ته په معبود بالحق پورې ختم شو. او یو د الہ هغه واقع کیږي په هر معبود باندې په چا باندې الہ یذرک و الہتک. یو د الالہ یو د الله نه الالہ دا الالہ دې بیا دا سره چې د کې غلبه راغله د کې شي راغله غلبه. نو یو الله دې هغه مختص ته په الله پورې یو الہون منکر دې په هر معبود باندې یو الالہ دې ناغي کې بیا غلبه راغله په معبود بالحق اختصاص نه غلبه راغله
نو دا فرق شو ما بین دا اللہ الہ او الالہ الا مگر انه دا لفظ اللہ مختص دے بالمعبود بالحق اول الہ فی الاصل یقعو علی کل معبود دا واقع کیگی بس دا اطلاق کیگی پا ہر سو الالہ بیا غالب شیر دے علی المعبود بحق فمعبود بحق چکم معبود حق او یا دا سکه چې دی ول الہ کې دا سم کول شي د الف لام د مرتبه د حکایت نه کا نو بیا به دا معنی شي چې الہ یعنی دا منکر په هر معبود باندې حملیږي بیا غالب شعر په معبود به حق و اشتقاق من الہ الہتن الوهتن الوهیتن بمعنی عباده د دې نه غرض د بیزایی ولدان چې دا لفظ الله علم دی او کدا لفظ الله اسم مشتق دی ان شاء الله رسو دا خبره ذکر کیږي چې سن خلک وای چې دا عالم د ذات مخصوصه لپاره کېدی نشي ابر رسو بحث وکړي خیر د عالم د ذات مخصوصه لپاره نشي کېدی ولیکن د عالم شې د ذات مخصوصه لپاره نو ممکن بشي دلالت تر لفظ الله په ذات مخصوصه طالبات المقدمه مثل هغه وجدان چې دنه به ال ذات مخصوصه لکنه چې د ذات مخصوصه تصور بالکنه به کنه دا سکیږي شوی د الله خلا یحد ولا يتصور تصور بالکنه به کنه او حد نشي کېږي نو څنګه به لفظ په دمانه دلالت وکړي خدا غینه ان شاء الله جواب کومنګا هغه دا چې یو مسما لته نوم دی ضروری نه چې هغه بالکنه به کنه تو پیژنې هغه ته بل واجب وجیو مو پیژندل شولای یکتی نو لہذا لفظ اللہ عالم کې دی شي خدا خلق کوئی چې عالم نشي کېدل نو چې عالم نشي کېدل د دې پنځ اسم مشتق دی د دې پنځ باندې اسم سره مشتق اسم مشتق معنا دا یو صفت دی لفظ الله صفت دی لکه رحمان او رحیم چې صفات دی بیا چې اسم مشتق شنو مشتق منه غواړي او دلته داسې مشتق منهم نه لکه څنګه ضرب مشتق منه ضرب دی او لکه څنګه چې د نصر نصر دی د سمنا خو مقصد دا چې دا صفت دی او د ماخوذ عنه یعنی د کمی ماده نه د ماخوذ د اشتقاق معنا دا چې د کمی ماده نه ماخوذ دی نو بدی کې تقریبا 108 احتمالات ذکر کړل اول احتمال وی اصل کې دا محموز دی دا څه شی دی نو چې محموز دی دا د الہ نه دی دا رچانه دی الہ الہ او الوهت الہت نو د دین دی الہ نه دی او الوهیت بما عبودیت الوهت نبوت الہتن عبادتن عبادتن الہتن او الہ عبادہ الہ عبادہ معنی السدبیہ فمعنى دا عبادة بمعنى عبادة ومنه ددي صيغين دي تأله تعبد استعله يعني استعبد يا دي سوى استعله صار مشابها بالعبد صار مشابها بالعبد نتعله دا تفاعل رواغس استفعال رواغس او دا په معنا د عبادت تینو پتو لګیدل چې الہ هم په معنا د چاره د عبادت نو الله تعالی ولی وی لانه هو معبود ځکه چې الله تعالی څه شی معبود او دال په دې باندې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه تفسیر دی یذرک و الہتک ای عبادتک نو انت الہتک په معنا د چا د عبادتک دا یو احتمال په محموز کې دویم احتمال دار علیهنه ده د باب سمعنا اذا تحیر کله چې څوک شي لان العقول تتحیر في معرفته عقول متحیر کیږي په معرفت د معبود کی او چې خلق عبادت کوي
نبیا خلقو نور الہم نیولی دی، بیا خلقو نور الہم سکرلی نیولی دی، متحیر شوی دی. نو ذکر ورتسی شوی الہ کی یادار الہ سمعنا پا معنی دا تحیر سر ذکر ہے چکن ہاو حقیقت دا متعذر دے مشکل لے ذکر ہوتا ہوئی. ٹھیک شو جی. او یاد الہ تو نہ دے، الہ تو دام محموز دی الہ فلان اذا سکنت الیہ چتاغت سکون حاصل کی او زرون ہم مطمئن کی پا ذکر دا اللہ و ارواح تا سکون ملاوی گی الہ دا ساکن کی معرفت تا اللہ تا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نزکاو تسی شیوئی اللہ. او من الہا یا دا الہا ندے کانچ سڑے او یریگی من امر نزل بیہی الہا غیرو معنی دانا اجارہو یعنی آغا بل کس دتا سور کڑا پانائے ورطا ورکڑا. اللہ تا اللہ ویوی مناسب زکچ عابد یفزع الیہ وهو یجیرہ دیوتاغا جزع فزع کئی خپل پریشانیان اڑاندی کئی خوفون اڑاندی کئی وهو یجیرہ حقیقتا اغور تپناور کئی حقیقتا چه الہی حقی او بزامی کچرتا باطل کچرتا سی دار دیو جنوی چه خلقو خو مثال پتور بانی آلیہ باطلم منی ناغت بیا ولی اللہ وی ایوتا ولی وی ذکر داغپ گمان بانی خواغت دل پناہ ورکی کنا که حقیقت کی نہیں خود آغپ گمان سرول ورکی نو ذکر تصوی لکی گی او من آلہ الفصیل یاد آلہ الفصیل ندے اذا اولع بی امی کلچ یو بچے اغا پا غلان زد مور پوری انخلی ولی زکا عباد مولعون اغیم خطی بی بالتضرع الیہ فی الشدائد پر شدائدو کی پچا کے پر شدائدو و مشکلاتو کی اللہ تعالیٰ پور انخطی لکه څنګه چې بچی دی یو ساروی هغه غلان د مور پورې نښتی کنه هغې نه پی راکاږي دغه رنګې دا ټول خلک چې الله سبحانه وتعالی ته محتاج هغه نه سوالونه هغه ته حالت اضطراري کې وي نو ځکه ورته څه شی ویلی کېږي الله. نو ګوره مولانا حاصل له کلام دا دی چې دا الله عالم دی او که دا اسم مشتق دی نو دی وی اسم مشتق دی. ما وی ولی عالمی نمانی دای خبرانو کا جواب نمور کا خودیو تا مشتق وی بیا چه مشتق تینو دا چانه دی دا محموز دی او کدا چرتا معطل الفا دی او کدا عجف دی نو که مثلا محموز شی نو پای که سو احتمال ذکر کړه چې یو دا الہ یا الہونا فتح یفتحونا دا غینه دی دا غی مصادرم ذکر کړه وجر او دلیل پم ذکر کا پتہ اللہ او است اللہ سره دلیلم پیش کو بیا دا غین رستو دویم په محموز الفا کې دا چې دا الہانه باب سمعانه ده وجر تسمییم ذکر کړه یا دا الہ تو الی فلان نه په معنا د سکون او وجر تسمیم ذکر کړه یا دا الہ اذا فزع من امر ند وجر تسمیم ذکر کړه یا من الہ الفصیل دا ټول په محموزو کې دا مسائل او دمره مسله ده چې دا خودی ماشاءالله هغه مناسبتونه ذکر کړه خو دې سنې ځکه دا مناسبت داسې ډېر خوندور نه لکه اوس الله تعالی وایي ځکه چې دا د عبادت نه دی نو بیا خو پکار دا نه چې هغه عابد وي نو الله ته ویل کېږي معبود نه عابد یا تحیر دارا
وړاندې دوی الها د تحیر نه ده، نو بیا هغه ته الله وایي نه خو تحیر نه کوي، هغه هم متحیران هو ده، خلق په تحیر کې وي. اور ایسے دی پیږي پیګنه یا مثال په تور باندې او یا د الہتو الی فلان نه نو الله خالق دته وردا ټول مفعولات او مرتبه راغستی کنه پکا هغه خو چاته سکون نه دختی کنه یا مس پوښه کنه الہ الفصیل نه ده هغه دې ته وي چې بس بچین خته نو الله خو چا پورې نه لن خته کنه هغه پورې خون خته شوی دا. نو د دې د وجنه چې څوک ته مشتق وای نو دی باندې دا اشکال زما دی چې هغه دا څنګه خبرې دي چې بیا وای دا الہ به معنی عبادت نه نو د معبود دې ځکه او تعالی وای ګوره نو لک شانته رکاکت شته پدې کې څه شته نو دیو جن موږ درې اشتقاق قائل نه یو ادا بالکل کمزور خبره ده چې مشتق ته یا صفت ته دا بالکل کمزور خبره ده د دې هغه کمزوري به ان شاء الله وقيل عالم لذات المخصوصه اجه موږ رستو وایو نو پته بولېږي په دې ځای پورې په خبره باندې پوه شوي وشو کنه دا موږ ویلي دي په وړو کتابونو کې موږ دا ویلو یاد به درکار کتاب کې موږ ویلو نو چې سو کې صفت وای محموزی وای سو احتمالات شو پینځه سو کوئی دا د ولیها نه ده څنګه او من ولیها دا رچا نه ده او ولیها په معنا د چا سره ده د تحیر سره ده د چا سره ده اذا تحیر او من ولیها اذا وتخبط عقل چا عقل سشي مخبوط العقل شعاقل واغستلش د دینه ده او اصل سو ټیک شو کنه جی نو چې د دین شي بیا هغه مسله ده الله ته الله ولی وای زکه چې سړی په کنه حقیقت تاغي کې غور کوي عقل ختمي شي او پای تکمیل ته ونرسي عقل حدود ته ونرسي اصل د دې ولا هونو سی شیو د ولا اصل کې ولی اصل سو بیا د الله ولا بیا قلب د وو شو په حمزه ولی زکه ثقيله دي کسرا علیها پچا باندې په واو استثقال الضم پشان تر استثقال د ضمه په دې زمم سی شی دي ثقيله کسره پم سی لکه څنګه چې وجوهنا الته بیا بدلیږي اصل ولاهونو بدلیږي با اله باندې لکه وجوهنا او دغرنگی فقیل الى اعاء پاسل کی وعاء او اشاح پاسل کی وشاح وجوهن کے پوابان زم سقیل دن پا حمزه بدلیگی اپا وعاءن او وشاحن کی پوابان کسری سقیلی دینو زکا بدلیگی پا حمزو سرن دل تم داسی چلو خورت کئی دی قول لرا غرض د بیزاوی د دې عبارت نه اگر رد دی په دې قول باندې وی رد کئی دی لرا اصل بلاهون نو جمع پا آلیحتون دون اولیها لکه څنګه چې مونږ ویلو چې اسماء دا اصل کې سم ودا په معنا د ارتفاع سره ځکه جمع تصغیر ای څنګه راځي سمای راځي وسم ناراضي دسم ویلو نو دغرنگ د دې جمع تکسیر عام قاعدم دارا چې جمع تکسیر رد کئی اشیاء خپل اصل تا سشیتا خپل اصل تا سکی اگر رد کئی نو چې رد کئی د دې جمع آلیه مستعملیږي او اولیه نه مستعملیږي نو کدا چرته بلاه وی پاسل کې نو جمع بای آلیحتون وی او که جمع وی بیا اولیحا وی او واو باوی پکی حالان کی دا دی جمع تکسیر آلیحتون ذکر کیگی نو پتاو لگی دا چی دا پاسل کسی شیره
دا محمود دا و پکې نشته محموز دی او دا معتل الفا نه دی. وقیل د دې اصل لاهن د دې اصل څه شی دی لاهن دای اصل دی. نو اصل کې دا مصدر دی په معنا د فاعل سره دی لاهن په معنا د محتجبون د مرتفعون او بیا په الف لام داخل شنو بیا علم بالغلبه نو اصل کې لاهن دی اصل کې سره هم مصدر دی د لاه یلیه او دو مصدر راضی لیهن ولاهن دا اسی شی راضی مصدرین معلومه شو دا چې دا عجوف دی دا اول نه دا معلومه شو چې دا محموز دی آئے کہ 100 اقوال ذکر شو 15 پکې ذکر شو یا دا معتل الفا دی پای کې 100 ذکر شو یو پکې ته ذکر شو او 100 کوئی چې دا سری عجوف نو لا يليه ليها ولاها اذا احتجب وارتفع الله تعالى ولي انه تعالى محجوب عن ادراك الابصار محجوب دے ادراک د ابصارنا مرتفع دے على كل شيء او عما لا يليق به او دا غنا لا يليق به چې د الله جل جلاله سره کوم شی نبی لایق نبی. مولانا دی وی الله تعالی ذکر چې محجوب دا محجوب خبره صحیح نه محتجب محجوب خودی ته وی اسم مفعول له چې غیر ور باندې احاطه کړي او دې پټ کړي شوی ا محتجب معنا دار چې مرتفع نو الله تعالی محجوب نه دی بلکې سره محتجب او مرتفع دی. قول د شاعر شعر ذکر کوي كحلفة مرة عن الحق يوزل قسم پشانت د یوزل قسم د ابي رباحنا يسمعها اوريدي قسم لرا له الكبار د داغ معبود چې غټ معبود دی څه دی د داغ معبود چې غټ معبود دی هغه څه کوي او اصل کې د شاعر د یوې قبیلې نه سړی وځلو هغه خلکو ورته وي چې الا بخلاصيږي چې ته قسم وکې بالله العظیم بالله نه بالهک پخپل الہ چې تاسو کې قسم دې راغې او د یو غټ بوت وړاندې ودرې دا او زماره په دې بوتي باندې قسمی چې ما دا سړی نه دی وجل هغه ته پته و چې وجلې دي نو سره د قسم نیم بیا مړ کو نو بیا دا خبره مشهوره معروفه شو پشانت د یو ځل قسم د ابي رباح اورید داغ الله کوبار غټ خدای اورید د قسم نو مطلب کم سړی بچ قسم او قسم باغه ته سفیده ورنکړ شو کم سړی بچ سو کا قسم او قسم به ورته سو ورنکړ شو سفیده ورنکړ شو نو بیا به خلک وی په شان ته دا یو ځل قسم د ابي رباح او چې اورید دا الله کوبار نو دلته کې دا الله ټکي ذکر شعر نو د دینه دا خبره معلومه شو چې دا څه شی دی الله دې دا څه شی دی خوشي نو احتمالات پکې دی الله استشهاد محل د استشهاد د الله دی نو فصارت الاحتمالات السبع شپږ وشو کنه وزر حسر دانه چې دا اسم مشتق شي یا به محموز وي او یا به معتل الفا او یا به اجوف کاجوفی قول سابع او کچرتا معتل بلها سادس او که محموز بیا به خالینی یا به من باب فتحی
نغاول او یا با د باب سمعانه دوا او یا با د الہتونه درې او یا با د چانه الها بمعنی فزع داغین بی او یا د الها الفصیل نبی نو بهر حال فصارت الاحتمالات پینزو نو پینزو جمع دو مساوی و